الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تا فتنے معانی منگ خودل یہ تا اشباہ و نظائر وہی گا نا، یہ لفظ چراغے مختلف زینوں کے مختلف معانی رضی یہ تو یہ اشباہ و نظائر شپگ استعمالات تاسو لستل وہ میں استعمال دے دے عذاب، دکھ، تکلیف. سورۃ الانفال پنجی شاید کے واتقوا فتنةً ویرے گئے داغ عذابنا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، چاہے بندر سیگی آئے کسان تا چھ گناہ کڑی دستاسونا خاص کر. یو گناہ چکل معاشرہ کی شروع شی اور نیکان خلق داغے دمن کولو کوشش نہ گئی، عذاب چرازی ناغا نیکان وسرم بیرا گری. فتنہ مراد عذاب. سورۃ العنکبوت لس آیت کرا دی فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ کلا چدلا ازی ورکلیشی دا اللہ دا دین دا پارا جالا فتنة الناس دے گنی سزا دا خلقو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ. دا خلقو تکلیف اور دا اللہ تکلیف تو جدا جدائی. اتم راضی دا فتنے اور دا فساد پا مانوانے. لیکن سورۃ التوبہ تسلوی خایت کے لقد ابتغوا الفتنة من قبل دے خلقو کوشش کر دے دا فتنے اور دا فساد دے نمخی. سورۃ التوبہ 49 آیت کے راضی ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضے پدے منافقانو کے آغدی چوائی مال اجازت راکد ناستے ولا تفتنی ما فتنہ کے ما چیخ الا فی الفتنة سقطو، خبردار دی پا فتنہ و پا فساد کے پرے ہوتا. للتا فتنہ رکم چی پختو کے منگوائیو. نور دیر شا آیتو نشترے چے کہ فتنہ و فساد تے دا فتنے استعمال کر دے پا گئی. نہم تا دے مانا دا فتنہو افتنہو دے مانا دا غیر خوخ کو پسند کر لیا. عجب امام ازہری داغے دا مثال پیش کر دے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب زمونگا مجوڑے تمونگا فتنة للقوم الظالمین، فتنہ ظالم قوم دا پارا. فتنہ نسا مراد دے سبب دا عجب دا ظالمانو. مشرکان کله چې زمونږ حالت ته وګوري او بالفرض په مونږ څه مصیبت راغلی تکلیف راغلی نو هغوی به زمونږ حالت پورې خندنې کوي نو ربه مونږ داسې مه جوړی. سورۃ یونس آیت 85 حدیث کے راضی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت بعدی دا آغا حدیث تے چے خلق خزیتا فتنہ وی، خزیتا لوئے فتنہ وی. دنیا کے دے ٹول نا لوئے فتنہ چے کم دا نا خزرہ صحیح دا دا پختو فتنہ کہ دا عربے فتنہ دلتا ما آغا مسئلہ شوئے دا. یو سڑے با دا خزو بدی بیانی خز داسی دی خز داسی دی خز داسی دی تو توائے چے پدے خزو کے ستا مور شامل لگا اعتبار دا در کمو چے تا بدی بیانے پدے کے ستا مور داخل لگا کا اعتبار دا پدے کے ستا لور و خور داخل لی کا اعتبار دی. عجیبہ خبر دا مسلمانانم پدے جنسی تفوق کرا غلی چی چونکہ زا سڑے منو دا کا غوریم عرص چیم اور دا بلا خزر دا زنانہ دا نو پدے کے و پخرہ کے فرق نشتا نعوذ باللہ اگر کدانے کئی تاسف فضول تصور دا کہ تعلیم چالا دا تصور ورکی دا تعلیم نہ رہے
دا جهل دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ذمہ داری د دواړو جدا جدا دي. د سړي ذمہ داری جدا ده او د ښځې ذمہ داری جدا ده. بس نور دا تفوق په دغې بنیاد نه دی. که سړي ته په کور کې څه بعضې کارونو کې تفوق حاصل دی نو د هغې وجه دا ښودلی دی یو چې بما فضل الله بعضکم علی بعض، دا غوروالی الله ورکړی دی. نارینه کې څه کمال نشته. دویم و بما انفقوا من اموالهم، په دې وجه چې دا خاوندان په ښځو خرچ کوي و د هغې د وجې سړي لا څه برتري ده. الرجال قوامون علی النساء. دا وجه نه ده چې رجولیت داسې یو څیز دی مطلق چې دا د هرې ښځې نه غوره دی. دا ټول انسانان راجمع کړه د سید عایشه مرتبې ته رسي څه خو دا جنسي شی ختم کړئ سوچ چې د جنس د وجې تفوق او عدم تفوق نه. اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا یو فتنه ده، دا یو ازمیښت دی. په دې بنیاد باندې څنګه چې وختي مونږ وویل ابتدا کې چې فتنه هر هغه څیز ته وي استعمال چې که ته هغه صحیح استعمال نو نتیجه جدا ده او که غلط استعمال نو نتیجه جدا ده. دغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته فتنه وایي. پښتو فتنه ونه ده، دا د ازمیښت عجیبه طریقه ده. ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. د ابراهیم حربي د دې څه معنی کوي؟ په دې ټوله ژبو کې څه بعضې الفاظ دي چې د زمانې تېرېدو سره بعضې خلقو نه نه بلکې د اکثرو خلقو نه هغه الفاظ هیر شي، د هغې استعمال تیر شي. دغه شانته الفاظو ته غریب الفاظ وایي. دا پښتو غریب نه دی. لکه غریب الحدیث کتاب راشي یا غریب القرآن راشي، دا هغه عجایب او غرایب هم نه دي کوم چې ناشنا څیزونه. عجایب غرایب جدا چیز دی، حدیث غریب جدا چیز دی او حدیث کے غریب الفاظ جدا چیز دی. لفظ یو ښکاري نو خلک وي دا ټول به یو څیز دی. دا یو څیز نه دی. ما ډېر مخکې یو حدیث باره کې لیکلي و چې دا فلانی حدیث ضعیف دی، دلته یو لیونی راغی نو ما ته یې ولې حدیث هم بوډا کېږي څه. دا لیونیان ډېر شي دي. په غریب الحدیث او غریب حدیث غریب ان کې به فرق نه پوهېږي. غریب الحدیث جدا چیز دی او حدیث غریب جدا چیز دی. غریب القرآن، غریب الحدیث، غرائب دا ځان له ځان له اصطلاحات دي. امام راغب کتاب دی المفردات فی غریب القرآن. مقصد دا چې د بعضې خلقو نه بعضې الفاظ هیر شوي دي. د پښتو به داسې ټکي چې نوی نسل یې خو اډه پېژني نه. دا نوی نسل دی له پښتو نه ورځي، دي ته د رور څه جمع ده، دی به وي روریان. پوه روریان رونه دی نه ورځي، خویندې نه ورځي، خوریان یې ورته وایي. او دا خویند لفظ د علاقه کې غریب شي. غریب یې ناشنا. په احادیثو کې ډېر داسې شته د الفاظ چې هغه علماو ته ناشنا لګي، منې نه ورځي والله اخوا دې خوا کېږي. دې کې دا فتنه لفظ چې کوم دی غریب الحدیث کې دا ابراهیم حربي لیکلی دی. ابراهیم حربي ډېر لوی عالم دی، 198 هجري کې دی پیدا شوی دی. بغداد کې د شهرت دی. اول ته کې یو محله دی ته محله حربیه وایي، دی هغې کې پاتې کېده ځکه ته حربي وایي. قابل سړی دی، ډېر لوی عالم. هغه وي اخافو یقول اخاف ان تعجبوا به فتشتغلوا عن الاخره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څه مطلب دی چې ما د ښځو د فتنې نه سوا فتنه د خپل قوم دپاره ما نه شاته نه ده پاتې. فتنې دا مطلب چې خلک به په دې کې ډېر زیات ډوب شي، ښځو سره به په مینه محبت کې ډېر ډوب شي، خپله ښځه به ورته ډېره ښایسته لګي، د هغې هر ضرورت به پوره کېږي.
او د هغې نقصان به دا شي چې تشتغلو عن الاخره، ستا نه آخرت تیر شي. دا فتنه نه ده کومه چې خلک وایي. خپله ښځه به وي، ښه مینه محبت به وي، ټیک ده، د ښځې او د خاوند منځ کې مینه محبت پکار دی، لیکن د دې هم یو حد دی. دا نه چې کنه لا محدود دی روان شي. هغه خاوند نه دی چې د ښځې د وجې د هغه نه د جمع مونځ پاتې شي. هغه خاوند نه دی، سړی نه دی چې د هغه نه دیني کارونه پاتې شي د ښځې د وجې. حدیث وګوره، دغې شته حدیث، صحیح بخاری حدیث دی. سید عائشہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ سره ناستو، ریت کړی شوی شی به یې خوړ، لګیا و ټول به لګیا و، خوړلی به هم. خو چې څنګه به جومات کې اقامت شو چې قد قامت الصلاة، نو بیا به نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ پېژندو او نه به خپل خوراک پېژندو. دا د نبي سنت دی. اوس که یو سړی دغلته کې دغې له ترجیح ورکړي چې کور والا مې خفه کېږي، زه لګیا یم. او فتنې لفظ باندې ورته اوس پوه شوې چې د یو څیز ته غلط استعمال کې نو مسله بدله شوه، او که ښه استعمال یې کې نو مسله بدله شوه. په دواړو کې ریزلټ به جدا جدا وي. نو داسې څیز دپاره قرآن او حدیث کې د فتنې لفظ استعمالي. لسم د دې معنی راځي په اور کې سوځول. یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. سورۃ الذاریات 14 آیت. په کوم ورځ چې دوی به اور کې څه شي؟ یفتنون، او به سوځولی شي، او به ویلی شي ذوقوا فتنتکم، خپل سوځېدل سکئ. اوس تاسو خو دا په تلوار غوښته که نه؟ دارنګې سورۃ البروج کې راځي 10 آیت کې، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. هغه خلک چې هغوی مسلمانان اور کې سوځولی دي، ثم لم یتوبوا، بیا توبه نه ده وباسلې، هغوی دپاره عذاب د جهنم دی او د هغوی دپاره عذاب د سوځونکی. دا دومره استعمالات شو دی لفظ. وما يعلمان من احد، ادیبا خودنه نه کولا من احد هیڅ چاته، حتی یقولا تر دې چې دواړه به ویل انما نحن فتنة، یقینا موږ د ازمیښت دپاره یو، فلا تکفر، نو تاسو کفر مه کوئ. کفر مه کوئ څه مطلب؟ هسې نه چې تاسو زموږ نه دا کار زده کوئ او په دې د کفر او د ګناه کارونه وکړئ. دا چل مه کوئ. نو خلکو څه چل وکړو؟ فیتعلمون منهما، نو زده کول به د خلقو منهما د دې دواړو نه، ما هغه څه یفرقون به بین المرء و زوجه، چې پای به جدایي راوستله د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې. د ښځې او د خاوند منځ کې ناچاقي راوستل دا د ساحرانو کارونه. او داسې کلمات هم شته چې کله سړی هغه وایي د غضب، نو د ښځې او د خاوند منځ کې جداوالی راځي. ساحرانو هغې کې هم کېږي، او په دې کلماتو کې هم داسې الفاظ وو چې په هغې کې دا نقصان و. لکه لفظ د فتنې دی که، یعنې داسې کلمات وو په هغې کې چې په هغې کې یو فایده راتله نو بلې غاړه ته نقصان هم راته، یې لپاره هم استعمالېدی شي. د دې مثال مونږ داسې ورکولی شو چې تا ته یو سړی ووایي چې بھائی ته یو باغ ته لاړ شي او هلته کې څوک نه وي، څوکیدار نشته، ته دا باغ نه ګیر چاپېر وګرځې او یقین د خاص شي چې څوک نشته، بیا شپول هم وګورې، نو شپول کې جرده کې ورکوټه غونده ځئ، ته د ځانه لکه د بیزې بچی جوړ کې یا د ګډې بچی جوړ کې هغه شانتې ځان غونډ کې او په هغې سوړه کې ورننوځې دننه لړ شي او څه غلا دې هلته کې وکړه ته به ګناهګار شي. دغه تا ته یو څیز وښو، یو سړی لړ شي دا کار زده کړي، دا خبره زده کړي او دغه کار وکړي، په دا کار به ګناه وي که به نه وي؟ کار د ګناه دی. که دی سبا وایي چې دا ما ته استاد دا چل ښولو، نو ستاسو به طور مثال ویلو
دی خو نه ویلي چې ته دا کار وکړه. ملائکو صرف دا کړي دي چې هغه کلمات یې ښودلي دي چې دا کلمات که تاسو داسې استعمالوئ د دې فایده به دی، او دا کلمات که داسې استعمالوئ نقصان به دی. دیکھیے د الله په کلماتو کې په هر کلام کې تقریبا دا کېدی شي، په دوایانو کې کېدی شي، په خوراکونو کې کېدی شي، مختلفو څیزونو کې کېدی شي. هغه حدیث کې چې راځي دی یو صحابي ضرور خیټه خراب وه، قرآن مجید فرمایلی دی چې فیه شفاء للناس، په ګبین کې د بعضې خلقو دپاره، للناس الف لام د پای کې دا جدا چې د لام د وجې اخوا دې خوا شوی، د بعضې خلقو دپاره په ګبین کې شفا ده، د ټولو خلقو دپاره نه دی، د بعضې خلقو دپاره پکې شفا ده. هغه وی زما ضرور خیټه خرابه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ګبین ولا ورکړه. اوس پکار دا و چې هغه صحیح حال ویلی څنګه خرابه ده، هغه بیا ځي او ګبین ورکړي او خیټه نوره خرابېږي. دا ولې خرابېږي؟ دا په دې خرابېږي چې د هغه ضرور خیټه د ګرمۍ نه خرابه، چې کله خیټه د ګرمۍ نه خرابه شي نو پکار دا دی چې هغه له ګبین یخ ورکړی شي اوبو کې، نو بیا به خیټه سمه شي. او که نه بالفرض ته دغه شانتې وچوچ ګبین ورکوې نو به د خیټه نرمۍ. نو شی خو یو دی، استعمال طریقې جدا ده. په یو قسمه استعمال کې فایده ده، په بل قسمه استعمال کې د هغه دپاره نقصان دی. دې ته فتنه دې دپاره وایي. فتنه لفظ چې کوم دی هغه هغې څیز دپاره استعمالیږي چې د هغې استعمال کله خلک په مختلف طریقو کوي، د هغې نتیجه جدا جدا دې ته فتنه وایي. دغه حال د کیلې هم دی، په ناره خوړل د هغې جدا کار دی او په مړه خوړل د هغې جدا کار دی. ځان نه چېرته علاج مه کوئ. ښه دا ته یو مثال پیش کړم، تپوس وکړه چېرې ټوخی مې د څه وکړم، نو تاسو هر یو کس چې کوم دی ډاکټر دی، یاره دا پلانې شی ښایي ورله، هغې کې حوال خلک سبب معلوموي چې د ټوخي سبب څه دی. نو بیا چې کومه دوایي تجویز کوي نو هغه د مریض د مزاج مطابق ده که نه ده. نو په دې ډوخه شي خو نه دي و جي ما پلان کې شی استعمال کړو زه ښه شوی وم، پته یې استعمال کړه، بیا سبا خوله چینګه نیولي داسې. دا طریقه غلطه ده. د هر یو څیز د استعمال لپاره مختلف مزاجونه یي، مختلف حالات یي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبة السودا ډېر تعریف کړی دی. حبة السودا توره دانه ورته وایي، کلونجي. بس کم سړی چې ګورې نه کلونجي به یې راغوستي راسې. اظهر به وایي دا حدیث ته جي هلکه موږ ته حدیث مه ښایه، الله بنده پوهېږې نه ته. کمې بیمارۍ چې ګرمې دي او د هغې اسباب ګرم دي، د هغې دپاره کلونجي زهر قاتل دی. کلونجي یې دپاره نه ده، د هغې بیمارو دپاره ښه ده چې هغه د یخنۍ نه پیدا شي. نو حدیث یې چا نه ویل نه، ته ترجمه یې ویلې ده چې په دې کې د هر څیز شفا ده. هغه محاوره یي، دا به ته ګورې د طبیب نه حکیم نه به تپوس کوې، نه به تا ګایډ کوي چې دې ځای کې داسې استعمال کړه، دې ځای کې داسې استعمال کړه. نو دا حالت د دې دمونو ومیښ چې دا دم څنګه وکړم، په کومه طریقه باندې وکړم، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي. دې خلقو د هغې نه دغه زده کړل. فیتعلمون منهما، نو زده کول به دې خلقو د هغې نه ما هغه څه یفرقون به چې جدایي به یې راوستله پای باندې بین المرء و زوجه، د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې. دا د یهودیانو زوړ مرض دی. نن سبا هم یهودیان چې دي که نه، یهودي طبع مسلمانان، د هغې امکار دا یي چې د یو سړي او د ښځې یو بل سره ښه تعلق یي که نه، دا به یې بدې شي چې دا به څنګه روان وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه طریقه د خپلو ښځو سره دا او بیبیانو سره چې به هغې سره یو ځای ډوډۍ خوړه.
ته چا چې به نمبر و نایې سره به یو ځای ناست سیده عایشه سره به یو ځای ډوډۍ خوړه. پښتانه دې ته دلتوب وایي. دلی هغه سړی چې هغه سنت ته دلتوب وایي. دا بېغیرتي مه کوئ. ډېر خلک پکې شیخان چې یاره ټیک دی جایز وایي خو بد ښکاري چې د پیغمبر عمل بد ښکاري مسلمان نه وي. څه وایي ته پلار زوی له واده وکړي ډېر په درز دروز باندې د الله شان یې د هغې کور ښکلی راشي مزېدار راشي او چېرته یو ځای کښېني که مور غریب یې نه شي یو ځای کېدی پلار سره نه مور به یې روانې شروع کړي. د دې معاشرې اصل برایي دغه ده. یعنې هغه بچی چې هغه له ډېر په مینه باندې کور جوړ کړی دی هغه تباه کوي هم دکه مور. دا ولې د سنت نه معلوم. سید عائشہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما سره یو ځای ډوډۍ خوړله او چې کوم ځای نه ما چک والې وکې او مې ښود رسول الله صلی الله علیه وسلم به هلته خپله خوله کېښوده. دا بې حیایي نه ده. بې حیایي هغه ده چې یو جینۍ د خپل تره زوی سره بار ګرځي دغه بې حیایي ده. بې حیایي دا چې یو جینۍ د خپل ماما زوی سره بار ګرځي. د ښځې او د خاوند آپس کې میل ملاب دی ته بې حیایي نه وایي. دا دین دی زموږ. دغه مینه محبتو د هغې نو دا پلارانو نه یهودیان جوړ شوي د بعضې میندو نه یهودړې جوړې شوي دي. دا نه غواړي چې زما زوی چې کوم دی مشغول وي او زه نه یم مشغول جړده. اصل شی دغه دی جګړې اصل دغه دی. بچی پرېږدی چې هغه خپل ژوند نه فایده والي مزه ترې واخلي. دوی به دغه چلونه کول یفرقون به بین المرء و زوجه. د خاوند بدی او بیانوي ښځې ته د ښځې او خاوند ته بیانوي بل څه کار رشته که نشته په خبره نه پوهېږې ته. کور دې جوړ کړی دی الله نه دعا کوه چې الله دا کور جوړ کړي. سنت نه چې سړی خبرې نو بیا دا هر څه ورته اسان ښکاري. شب زفاف کې اړومبنۍ شپه کې چې کله سړی ښځې له ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ښودري څه به کوي سړی پښتنو نه ورته پوس نو چا دا سره ګلاب جامن په مخه کړي لکه داسې طریقه ده. څه پکې شیخان غوندې ورته ته کلمه طیبه درځي د الله دا پکې لا بل جهل شروع شوی. څوک د پوه کې په مونځ کې څو فرض دي لانجې دي یوازې مسلمان ته یې بس نور مسلمانان نشته. دا و تا سره بلا ژوند دی چې میاشت نیمه یو شي ورو ګرول شروع که پته ورته ولګي چې علمي پوزیشن یې سره عملي پوزیشن یې سره پړومبی شپار څه معلومه. پخوا د مشران نه تپوس یې دوی به ښځه روب کې راوستله ځان سره به یې لرګې وړه اړومبی شپه باندې ښځې ډبولي. ستاسو زموږ میندو ټولو وال خوړلي. دا ډېر لوی جهل و پخوانی بل کار دی نه ورته دغه نه علاوه. سنت دای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا کله ام المؤمنین سره ملاوېدل لومبني ځل د هغې د ټیکلي ویښته به یې ونیول او دعا به یې کوله چې اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلت علیها واعوذ بک من شرها و شر ما جبلت علیها. دیکھا کم فطری مسئله چې دا ټیکلي کې ګوتې وهل هغې څه اثر کوي په بنده که نه کېږي. هر څه دومره سړی ښکاره نه شي ویلی. دا به ویل الله د دې خیر او کم خیر چې دې پورې تړلی شوی دی الله زه ستا نه هغه غواړم او یا الله هغه شر چې هغه دې پورې تړلی شوی دی یا په دې کې دی نو ما د هغې نه وساتې. نو سړی څه وایي یاره چې ښځه کې شر دی وایي تا کې شر نشته تا من شر ما خلق نه دی ویلی. ته مخلوق یې که خالق یې مخلوق نه هر مخلوق کې شر ومنه. دا دې ته منفي سوچ وایي نادانی. قرآن او حدیث باندې پوهېږي داسې دعوې کوي هر مخلوق کې خیر هم شته هر مخلوق کې شر هم شته. نو خیر یې د الله نه وغواړه او شر نه الله نه سوال وکړه چې ربه ما د دې شر نه ساتې. خو دا د ښځې او د خاوند منځ کې خبرې اترې روانول د هغې کور تباه کول دا د یهودو کار ده.
مولیان په دې پیسې اخلي شل زره او 50 زره روپۍ چې د پلان کې او د پلان کې کور چې روان شي نه خبري څه وشي زه ول خپل خورزه کوم او زه ول خپل رویره کوم دې رانجو کې خزو کار ده دا چل مکوي طلاق کې بالفرض سړی ورکوي نو جایز دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا ابغض الحلال وي په حلالو کارونو کې د ټول نه مبغوض چیز چې الله او رسول ته ناپسندیده دی هغه طلاق دی ولې کور تباه کېدل دا د یهودو کار دا چل به نه کوو زړونه د سړي او د ښځې به یو بل ته نږدې کوو یفرقون به بین المرء و زوجه اوس ګوره سحر ته وګوره سحر اثر کوي که نه کوي کوي په دې کې څه حدیث ته که نشته په دې کې حدیث ته دی د صحیحینو حدیث ته په دې موضوع زما یو وړه رساله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جادو ہوا یا نه هغه وګورئ او ما تاسو ته به عرض ویلي وو چې احنافو کې ډېر داسې شته دی چې دا حدیث انکار کوي یو په دې کې جساس ده تا جساس کتاب د احکام القرآن دا حنفي دی خو دې احنافو کې معتزله هم شته یعنې عقیده د امام ابو حنیفه غوندې نه ده دا ډېره ګمبیر مسله ده عقیده د امام ابو حنیفه په شانته نه او فروعو کې یعنی رفع الیدین نه کولو کې آمین بالجار نه کولو کې حنفي دی په دې ما ډېر کله د لیکل هم کړي دي بناګانې هم کړي دي چې یو سړی عقیده زموږ د امام غوندې نه لري معتزلي دی نو د هغه په فرع زه څه کوم ما ته څه ضرورت مونږ که دی دلیل کې پیش کړو یا حواله کې پیش کړو په دې بنیاد نه کوو دا دلیل نه دی صرف په دې بنیاد کو چې خلک وي مونږ احناف یو نو مونږ وایو د احنافو رایه دغه ده دلته ما فهرست لیکلی دی د الجواهر المضیہ فی طبقات الحنفیہ دا کتاب دی د عبدالقادر قرش د تقریباً بےشمیره کسان سلیریش کسان د لیکلي دي په خپل کتاب کې چې دا احناف دي او معتزله دي ای به احناف لیکن ای به معتزله دا خو خلکو کیسه جوړ کړی چې دا پلان کې چې کم دی د پلانې شی نه مني لحاظه دی معتزلي دی چلو شه معتزلي دی ستاسو په نسبت ټول یو شی دی ستاسو احنافو کې معتزله شته دی دا ما تفصیل د هغې لیکلی دی او دا که تاسو ګورئ نو زما چې کوم کتاب دی صحابه کرام پر اعتراضات کا علمی جائزہ په کې جساس لاندې لړ شی جساس لاندې ما دا ټول تفصیل لیکلی تفصیل ما نه لیکه نه مې بیانو اکثر خلق د خلقو د بې علمۍ نه غلطه فایده اخلي چې دا جی عجیبه خبره یې کړې ده جساس ته معتزلي وایي نو ما یې وایي جساس معتزلي نه دی زمخشري معتزلي ده هغه هم حنفي دی نور بے شمیره خلق دی چې د حنفیت دعوی کوي لیکن عقیده د امام ابو حنیفه غوندې نه ده ته ورته وایه حنفي زه ورته نه یم حنفي خو هغه چاته وي چې هغه عقیده خو کم سے کم د امام ابو حنیفه رحمه الله غوندې وي و دې جساس خپل دی کتاب کې دغه صحیح حدیث دا کم چې د صحیح بخاري دی تاسو خو نن لګیا یې که نه چې پلان کې جي دا حدیث نه مني او پلان کې نه مني دا جساس هم حدیث نه مني او خاص کر هغه حدیث چې د هغې تعلق دې سره دی به دلیل پیش کوي تاسو ته چې دلیل دی قرآن کې چې لا یفلح الساحر حیث اتی دا ډېر مایه‌ناز دلیل دی ته په دې پوهېږې نه دې څه مطلب دی ساحر نه کامیابېږي ټیک ده صحیح ده نو بیا به تا ته څه وایي په رسول الله چې سحر وکړو او سحر وچلېدو نو دا خو کامیاب شو نو د قرآن او د حدیث آپس کې تعارض راغی
لہذا حدیث بپریدو قرآن بواخلو. ایسا بکواس کیا مڑا قرآن چ سوئی جدا سوئی او تو جدا سوئی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ کم سحر کے دو اثر پارا کے دو اگر دے دا پارا کے دو چ دے مڑشی اگی سحر کو دا سحر اثر خکارشو کامیاب شو اگی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نا بلکہ اللہ خپل رسول د ملائکو په ذریعے خبر کو و د لا یفلح الساحر حیث اتا او په دې حدیث کې تعارض د کوم نه راغی څنګه تعارض دی بده گپ لګی ایسے خلق بس جذباتو کې خلق راولی چې دا جیدا سي ځان په دې پوهه کې چې یو حدیث صحیح دی سند صحیح دی منسوخ نه دی پائے کہ څوک داسې راوي نه چې د سوء فهم شکاري د مسلمانانو دا عقیده ده کوم چې سلف دي مخکني علما صحابه کرام تابعین تبع تابعین چې ریوي چې د قرآن او د حدیث منبع یوه ده دا من جانب الله وحی ګڼي دي دې ته وحی خفي وایي دا د اول متضاد نشي کېدی دا تضاد بستا په ذهن کې چې هغه د جهالت د وجې وایي دا جہالت ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے چې جادو شو دا غی اثر خکار شو که نو خکار شو خکار شو صاحبان سے وئی چې دی جی زنبق اچولے و زنبق پارا دی په لرګو کې اچولے و هغه ځمکه ګرمه او هغې ټوپونه وال او مناظره ما کتلی و ډېر ښه جواب یې ورته کړو سړو پاره یې راوښکلې وي دا پاره ده او دا ډکي دي واچوه په دې کې دا ټوپ وایي څه دروغ وایي په هغه زمانه کې دا ټیکنالوجي وه چې پاره واخله او په اوسپنه کې واچوه دا په څه شي اچېږي هغه ځمکه دومره ګرمه وه چې ټوپونه شروع کړل بیا چل نه ورته غریبانان دا دروغ وایي دا تعویل اصل کې امام راضي کړی دی ځان خبر کې دی نه چې امام راضي غوندې خلک یا امام ماتوریدی غوندې خلک دا امامان وی لیکن د دې حدیث سره څه واسطه نشته دا دې فن نه دی امام ماتوریدی ماغه حدیث چا بالکل صحیح دی متفقن علیه حدیث دی کذبات د ابراهیم هغې ته یو ګپ ویلی دی دا یو ګپ دی امام راضي هم دغه حدیث باره کې دا لیکلی دي چې په ځای دی چې مونږه ابراهیم ته نسبت د کذب وکړو نو نسبت د کذب د راویانو ته کول جایز دي صحیح دي دا بیچارهګان په حدیث پوهېږي نه دا زما دعوه نه ده حقیقت ته ده دې کې څه دروغ دي چې کله حدیث متفقن علیه دی سنن ابي داود کې هم شته دی نورم کتابونو کې شته دی او چې کله ته وایې چې دې راویان دروغجن دي او دروغجن دا خو به ته پېژنې د هغه روایت به صحیح موضوع نو دې نه صرف دا حدیث نقل دی دا یو که نه په صحاح کې د دې نه ګڼه حدیث نقل دي نو بیا هغه ټول احادیث به صحیح او موضوع وي ځکه مونږ وایي دا محدثین نه دي دې فن نه دی نو د یو سړي چې سپلی خراب شي بالفرض دا به ترکان سموي که نه دغه مثال دی ته د حدیث تپوس د امام راضي نه څه لګې دغه دې سره سویم یا د امام ماتوریدي نه څنګه کې امام ماتوریدي په خپل تعویلات اهل سنت کې دغه حدیث ته ډېر بد رد ویلي گپ شپ یې ورته ویلی چې دا گپ شپ ده داسې د امام لفظ دا تړي خلک اسماء نه خلق نه یریږي کتاب دن نه وګوري چې کتاب کې دن نه څه دي بیا پاکستان کې خدا مسله ده چې دا تفهیم القرآن کې مولانا مودودي لیکلی دا خبر اصل کې خدا ټول څومره چې د هغه سیاسي مخالف دي که نه نو دې کې خبرې له حواله هوا ورکړې ده چې دی جی حدیث مذاق اړاوئ ورته دا خو امام راضي م لیکلي بیا بغل یې ناست دي دا خو امام ماتوریدي لیکلي ته زه ماتوریدي یم هغه امام خو په حدیث نه پوهېده
د صحیحین او متفق علیه حدیث چې سړی بکواس وایي استاد د باره کې څه خیال دی؟ دې کې زما رویه خپله بدله ده. دې ته زه مشکل الحدیث وایم. دا حدیثو کې اشکال راشي، دې ته انکار حدیث نه وایي. دا دې زمانه کې خلک دې ته انکار حدیث وایي، پخوا دې ته اشکال وایي. حدیث کې اشکال راغی، د یو سړي صحیح طریقه دا ده چې وایي ما ته دا اشکال دی، زما اشکال ختم کړي. هغه ځانه معقول جوړ کړی، خپله رایه پیش کړې ده. رایه پیش کول نه پکار، اشکال علماو ته وړل پکارو، علماو به د هغې جواب کړی. نو دی د فلسفې عالم دی، هغه ول د علم کلام عالم دی. ماتریدي خو کلامي دی. هغه وایي که زه په حدیث هم پوهېږم. دا ضروري خو نه ده. ستا فیلډ جدا دی، تخصص چې ستا په کوم فن کې دی پای کې ته جواب وکړه. یو ډاکټر دی، هغه د چشم سره د هغه تعلق دی، سترګې سره، هغه په خېټه نه پوهېږي. یو سپیشلیسټ دی، د هغه تعلق خېټې سره دی، په سترګه نه پوهېږي. دې کې څه دي؟ دا سمه خبره ده. هغه په کلام کې امام دی بېشک، لیکن هغه په حدیث کې یا په دین کې امام نه دی. دارنګې امام فخر الدین رازی د فلسفه امام دی. تفسیر چې هغه څه لیکلی دی هغه عقلي بنیادونو باندې لیکلی دی. نو که څوک مطمئن کېږي مطمئن دي شي دی، موږ خپله د هغې نه مطمئن کېږو. دا زمونږ دا عالم چې کوم دی دی اول دا دلیل پیش کوي چې قال الله تعالی ولا یفلح الساحر حیث اتاه. کامیاب شوی خو نه دی. د هغې مطلب خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ او هغه مړ نه شو، کامیاب د کمې شو. بیا جملې ډېرې سختې دي. دی وایي چې څوک دا تسلیموي ومن صدق هذا فلیس یعرف النبوه. یو سړی چې هغه دا تسلیموي ومني دا چې په پیغمبر جادو شوی دی که نه، دی اړه پیغمبري پېژني نه. وایي ته خو ډېره ښکلې پېژنې، ته د قرآن تکذیب کوې. په قرآن مجید کې د سیدنا موسی علیه السلام باره کې نشته چې واسترهبوهم، خلک یې ویرول، موسی هم ویرېده په زړه کې. الله هغه ته ویل لا تخف انک انت الاعلی. سحروا اعین الناس. دا ټول دلایل دي په دې خبره باندې. بیا بل استدلال د دې دا دی چې وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. د خلکو کتابونه وګورم دا پکې لیکلي، دې ځای نه لیکي سټیشن یې دا دی. مسحور څه ته وایي؟ مسحور هغې چاته نه وایي چې په هغه یو ځل جادو شوي. مسحور هغه چاته وایي چې په هغه جادو شوي، جادو پې اثر دومره کړي چې هغه لیونتوب ته رسېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې نه و. سحر یو ځل وشو، داسې نه و چې ګنې هغه د جنون حد ته ورسېد یا ګندې د هغه نه وحی کې څه خطا کېده، داسې نه و. جسمانی طور قاضی عیاض رحمه الله لیکي دی شفا بالتعریف حقوق المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کې چې څنګه په انبیاو باندې جسمانی بیماری راځي، نو دارنګې سحر هم یو بیماری ده او جسمانی طور راغلی و، بیماری ده. بل دا چې مشرکین که دغه خبره کوي چې ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق، دا مو وایي که نه؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق. دې پیغمبر له څه شوي دي؟ بازار کې ګرځي او ډوډۍ خوري. ته صحیح ویل که غلط ویل؟ صحیح. نو ته به سبا انکار کوې دې نه چې نه پیغمبر ډوډۍ نه خوړه، نه پیغمبر چېرته کې بازار ته نه وتلی. دا څه خبره ده؟ دې ته الزامات وایي. دا خو هغې الزامات ویلي ان تتبعون الا رجلا، دا الزام دی د هغې، حقیقتا هغې نه وایي. دا الزامات دي د هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لګوي. قرآن مجید هیڅ جواب د هغې نه دی کړی. البته آخر کې یو جواب یې کړی دی چې زه نه یم الا بشر الرسول، بس زه بشر یم او زه رسول یم.
انہیں پا بشر بانے چکم تکالیف راضی اپا رسول بانے مرازی پا عام انسان کے اور پا رسول کے سفر رکھ دے. نو قرآن مجید سورۃ الکاف کیا واضح کر دے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اگر فرق رسول بشر دے ستاسو غند بشریم بشریت کے اختلاف نشتے دے فرق دارے چی پیغمبر تا وحی کی دا و منگ تا وحی نکی اور داغی پا بنیاد رسول تا سسوائی سزونہ حاصل دی چاہے تا عصمت وی عصمت دا سشینا دا سہرنا نا عصمت دا مرگنا اب سوک ملکول نش واللہ یعصمک من الناس ان یقتلوک مانے دا کہ دغه مطلبی دا کم چې دی اغستره چې نه نقصان به څوک نشي ورکولی نو بیا خو د احد ټوله کیسه دروغ شوه چې د هغه دوه غاښونه شهیدان شو سر کې د خود کړی نه نوتې دا اوپره اوپره خبرې دي د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې انبیاو باندې سحر کیدی شي او د هغې سحر سا اثر هم ښکاره کیدی شي لیکن کامیابیږي واغې نه کامیابي دا مطلب چې کوم مقصد د پاره یې کړي هغه مقصد نه پوره کیږي دے خلق دا چل شروع کو یفرقون بی بین المرء و زوجه جدائی بے راوستلا داغے پر ذریعہ بانے دا سڑی و داغا دا خز پمیس کی ظاہری طورم کی حکمنم کی بعد حکمن تلی دیخ مثلا چیو سڑے سحر کی دا خز پا دا طلاقش پا دے کافر شگا و دا بعید تاویل دے استاد عام قیده خیخ پا دی ځان په یول پکار دی هغه دا چې ما هم بضارین بی من احد الا باذن الله نو دی په دې باندې ضرر ورکوونکي چاته الا باذن الله مگر د الله په اذن الله دنیا پیدا کړې ده دنیا کې چې څه کېږي هغه کې د الله د اذن نه بغیر نه کېږي چې څه کېږي د الله اذن به شاملي بغیر ابن قیم الوابل الصیب کې نور ځایونو کې لیکلي دي چې که یو سړی بالفرض د شپې تهجد لپاسي یا د شپې پاسي قرآن لوستلو ته نو دی دا نه وایي چې زه ډېر تکړه یم دی ځان په دې پوهې کړي چې الله زه خوښ کړی یم نو ځکه الله زه پاسولم ډېره توفیق وایي کہ رسول اللہ دا خرچ کولو طاقت ورکڑ دے دے دا نہیں ہوئی جز سخیم دا خو اللہ دے خوخ کڑ دے دے دا اللہ پسندیدہ دے دا اللہ دل توفیق ورکخ دا اللہ پہ ازنیخ یعنی ہر یو چیز کے دا نقصان ورکولو یا دا فیدے اچولو اثر چا اچولو دے اللہ اچولو سڑے ہوگی پس مڑی پا ہوا سوک مڑی ہوا هم خیٹی تا زی پا غیر سوک نمڑی دا مڑے دو اثر اللہ پا ڈوڑے کی خرے پخکڑی کی خرے پا ہوا کے دا مڑے دو اثر نشتا پا ہوا کے دا جن دا سر دے دا ہر چیز کے اثر دا خیر او دا شر دا اللہ یہ خرے دا دا اہل سنت عقیدہ دا چو والقدر خیرہی و شرہی من اللہ سچرارسی کا خیری او کا شری دا اللہ طرف مام بداری نبی من احدن دا وسائل دی اسباب دی دا دی اسبابو کے چاہے اللہ غواری اثر وا چاہیے چاہے اللہ نغواری اثر پکے نا چاہیے یو سڑے بیماری علاج کئی خون نہ گئی نو بولے یو بنیاد خدا کرے چاہے اللہ بنی گوختے نا اور دے زمانے کے داغے نے علاوہ دویم شیدارے چاہے دوائی نشتا 222 نمبر دوائی دا 2 نمبر نا 2 نمبر ہو گئی 222 نمبر ہی ڈاکٹر چراشی دکانوں کی کہنا میاش پس آگا تا لینڈ کروزر اولاری پا میاش کی دے دمرا پیسے سنگ گٹی دا کپنے دے رشوت ور گئی کمپنے رشوت ور گئی اگئی ورطا 10 روپو دوائے پیکٹ چے کم دے ناگا بیا پا 2000 روپے ور گئی دیو ماغا لیگی و تا توی دا بل زینه ملاوی گی دی دکان کے ملاوی گی و دال تا زکر ملاوی گی چاگا سر امبرخی
خط هم ځکه داسې لیکلي چې بل څوک پرې پوهېږي نه. نن سبا دغه وجه مریض ته تکلیف یو وي دی ولا علاج د بل څیز کوي. دا قصدن کوي یا ناپوهي دی نالایقه دی یا قصدن کوي. دا ډېر لوی افسوس دی. چا جون سره لوبې کول دا ډېر لویه ګناه ده. د چا جوسې سره لوبې کول ډېر لویه ګناه ده. وما بضارین به من احد او دی نو په دې باندې ضرر ورکوونکي چاته الا باذن الله مگر د الله په اذن. ته مسلمان یې عقیده ساده چې هغه څه کېږي څه چې زما رب غواړي. که الله ماله تکلیف لیکل غوښتي نو رارسي به اوس هېڅوک یې ما نشي لرې کولی. او که الله ماله خیر راکوي نو هغه خیر ماله څوک نشي لرې کولی. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم او زده کول به د خلقو هغه څه یضرهم چې دوی له به نقصان ورکو ولا ینفعهم دوی له به فایده نه ورکوله. دې څه مطلب دی؟ دې خلقو چې کوم شی زده کو استعمال یې غلط. لکه تا ته یو سړی یو طریقه وښیي، مثلا تا ته مونږ ووایو دا چې بھائی ته ځان له نبیز جوړ که. نبیز منې اوبه ګرمې کا پای کې لږې اوس کې ور واچوه، هغه ویشوه، یو ساعته پورې یې پرېږده، 10 منټه 20 منټه 12 غنټې یې پرېږده. هغې نه وروستو دا استعمال که اوس کا دې به خوند من نه بدل شوی، رنګ به هم نه بدل شوی. دا نبیز وایي. دا نبیز د کجورو نه هم جوړېږي، دا د انګورو نه هم جوړېږي، دا د منقې نه هم جوړېږي. او دا ټول کار یو شان نه کوي، د دې فایدې جدا جدا دي. د یو انسان عضلات خوږېږي، دا پستې غوښې، هغې لپاره دا نبیز بنیادي څیز دی. سهار او ماښام د دې څښل دا بنیادي څیز دی. د سره عضلات پټې جدا څیز دی، اعصاب عضلات جدا دي. دا کومې غوښې چې وجې وجې غوندې دا دی عضلات، دا دې لپاره یو څیز دی. خو که بالفرض دا ته بیا ویشې بیا ویشې او بیا کېدې او یو میاشت ورته انتظار وکړې، اوس خو معامله بدله شوه. اوس خو دې نه خمر جوړ شو، شراب ته جوړ شو. او تا د ما چلو خو چې دا شراب شي او دغه نبیز شي. نبیز جایز دی او خمر حرام دی. او ته لاړ شې دا په دې دویمه طریقه وکړې، نو دې کې به خیر وي که شر به وي؟ بس قرآن دغه ویل غواړي نه. خلقو به د ضرر خبره زده کوله چې نقصان به څنګه ورکوم چاله. دا خباست ته ته خبث باطنی وایي. خپل نفس کې صلاحیت او صالحیت پیدا کوي. د یو څیز چې کوم دی مس یوز مه کوئ، غلط استعمال بالکل مه کوئ. دا هر څیز درست استعمال. که ستا نظر دی د هغې صحیح استعمال وکړه. پلار زنانه روانه ده او تا هغې ته ګورې په بد نظر، نو ستا څه خیال دی؟ الله ته نه ویني؟ تا آیت نه دی ویلی چې یعلم خائنة الاعین؟ الله د سترګې په خیانت پوهېږي. د هر څیز صحیح استعمال پکار دی. کله چې سړی صحیح استعمال نه کوي د هغه هر سوچ منفي شي. دی وایي نه هغه ته ټوله دنیا ګناهګار ښکاري. زه کله کله خبره وکړم نو خلک وایي چې دا مونږ یادوي. ته چې خبره وکړې نار سړی به څه وایي؟ خلک ډېر خراب دی. د خلکو کې ته شامل یې که د دې بارې حدیث کې شته دا که نه؟ کله چې یو سړی دا وایي چې خلک تباه شو، رسول الله صلی وسلم فرمایي د سر کې د باره د خلکو نه بار خو نه دی. سوچ همیشه مثبت ساتئ. په هر یو څیز کې هغه ګوډ سینس ته بوځه، بیډ سینس ته مه بوځه. بس مزېدار ژوند به دي ښکلی. چې کله ته دغه قسمه غلط څیزونه کوې، د ضرر څیزونه د نقصان څیزونه زده کوې، خلکو کې هغه خورئ، نقایص پیدا کوې، ستا هم ژوند تباه دی او د اولاد به دې هم ژوند تباه شي. چرې ذهن داسې جوړول نه دي پکار، خراب څیز نه دي زده کول پکار، صحیح څیز د غلط څیز دپاره استعمالول نه دي پکار.
زده کول به دي هغه څه چې دي له به نقصان ورکو فایده به نه ورکوله. ولقد علموا یقینا دی پوهېدل عربی کې قاعده ده چې په فعل ماضي باندې قد داخلي شي نو دا قسم فایده کوي. عام قاعده ده عربي کې شرجامي وغیرہ کې لیکل. شرجامي خپل نوم سره کتاب خلک وایي نوم یې جال نه ورځي. الفوائد الضیائیه، فواید ضیائیه دا قاعده را پائے کې چې په فعل ماضي باندې کله قد راشي دا قسم فایده کوي. ولقد علموا که څوک قسم سره مانو کی نو صحیح ده. او یقینا دوی پوهېدل خامخا هغه څوک اشترا هو چې دا کار خپل کی نقصان ورکول بله یو خسیز د غلط سیز د پاره استعمالول. یو سړی چې دا څه کی خپل کی دله ترجیح ورکی پسندیدگی په نظر دیته ګوري. ما له فی الاخرة من خلاق. د آخرت معنی چې کله مونږ وبالآخرة هم یوقنون کې وی کنه نو پای کې یو معنی دی جنتو. آخرت یو معنی جنت دی. دلته په دغه معنی دی یو سړی چې دا چل کوي سحر کوي شرکونه کوي کفرونه کوي نقصان ور کوي نشتره د هغه لپاره په جنت کې څه برخه. سړی کافر چې څه برخه وي سایر خو موږ ویل کافر دی. ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډېر ناکار دی هغه څه چې دوی پای باندې خپل ځانونه خرڅ کړي دي. ځان څوک نه خرڅوي خو ترجیح ورکي هغې له هغې له ترجیح ورکي د پسندیدګۍ په نظر هغې ته ګوري په ښه نظر هغې ته ګوري. دا ډېر ناکاره کار دی. دا کار څه دپاره کېږي؟ دا سحر دا جادو دا کوړې دا منترې دا تعویذونه دا ټول پیسو دپاره کېږي. دا دکاندارۍ دي بس. مونږ به ویلي چې په تعویذونو کولو کې تاوان نشته په قبر خرڅولو کې هم څه تاوان نشته. اقبال د پاکستان قومي شاعر دی. هغه د خلقو ته کتل چې خلک د قبرونو کم تجارت کوي. د ټولو قبرونو تجارت کیږي. اور هغه شعر دی ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. منجور دی ځای جوړ کړی د قبر خرڅی خپل مړی خرڅی تا ته که د ګټې بوت میلو شي نامه نه خرڅی. خو دې خوا قومي شاعر دی خو د خپل ځان لپاره نور دې څه نه زده کوي. توحید ته هم زده کوه دا ګناه دی. یو سړی دم درود وکړي نو هغه ته څه ورکولی شي پیسې ورکولی شي شته په حدیثونو کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو ځای ته تللي وو هغې نه یې خوراک وغوښته هغې ورنه کو. بیا د هغې یو مشر څه مار یا لړم چیچلی و دې نه یې تپوس وکړه څوک دم اچوونکی شته دی وی و په سوره فاتحې هغه دم کو هغې وله بیا کنډک ورکړه چې دا بوزه په دکه پورې جایز دی. کنډک نه دی هم سیوا شي کنډک دا نوی نسل نه پېژني هسې ووایه پوه شوې. ډېرې ګډې ډېرې بیزې چې نو هغې ته کنډک وایي او ډېرې غوا مېښې چې د ګوار وایي. دا پښتو خپله ژبه ښه دی بچو ته. موږ سره پبلک سکول نه عجیبه کار وکړو خارو په شان چل دی. پوه شوې. کارغه سره یا خارو سره نه د کارغه چل زده کړه او نه د خارو چل زده کړه بس شی دی جوړ شو. مونږ نه انګریزي زده کړه او نه ریاضي زده کړه خپله پښتو رانه مې راشو مونږ سره راغلو وشوه. تر دغه حده پورې ټیک دی ډېر د څه ورکي خو دې کې شرط به نه لګوي. صاحبان دغه دلیل پیش کړي نو دی خو دا جایز دی نو وایي جایز خو دي خو تا خو شرط لګوله او دواړه جدا جدا څیزونه حدیث نه استدلال خو صحیح وکړه. یو سړی او تا شرط نه یې لګولی او تا هغه له څه شی دم کو هغه تاله 2 لکه روپۍ درکړې ټیک ده. خو که تا هغه ته وایې چې نه زه تعویض لیکم او شرطین کوم او 1000 روپۍ به راکوې نو ستا عمل وی رزیل بل نشته.
دا لوی ګناه کوي ته دکان دی جوړ کړی د الله د کتاب په نوم باندې په فرق ځان پوهي خلک حدیث کې خدا نشته دی چې صحابه شرط لګولی و هغې هسې ورکړل که څوک درکړي نو ټیک ده خو د دې کسب نشته چې ناست یم تعویضونه لیکم او پیسې به ګټم دا جایز طریقه نه ده دا ډېر ناکاره دی لو کانوا یعلمون کاش کې دوی پوهېدی ولو انهم آمنوا واتقوا او که چېرې دې خلقو ایمان راوړلی خپل کتاب باندې ایمان مضبوط کړی واتقوا او ځان یې بچ کړی د سحر نه د دې د اتباع نه د هاروت ماروت د کلماتو د اتباع نه ځان بچ کړی دی لمثوبة من عند الله خیر خامخا هغه ثواب مثوبه هم دې ته مصدر میمي وي ثواب په معنا خامخا هغه ثواب چې د الله سره د خیر ډېر غوره دی لو کانوا یعلمون کاش کې دوی پوهېدی بانګ به ووایي اوس زنانه دې مځي نه مونځ دې وکړي جامې سره ناغې نه وروسته لاړ شي